د پیښور های کورټ مشر قاضي چیف جسټس ښاغلي اشتیاق ابراهیم صوبه کې د امنیت په اړه د خواص اورېدنې په مخال ویلي چې دوی په خپله ټوپکې خو نشي راغستې، د ججانو د امنیت معامله به په سنجیدګۍ سره اخیستل وي. په دې وروستو کې په خیبر پښتونخوا کې په عدالتونو د وسلوالو بریدونو اندېښنې سیوا شوي چې له هغې وروسته د پښتونخوا د ټانک کوز او بر جنوبي وزیرستان د ضلعي عدالتونو ډېر اسماعیل خان سیمې ته د منتقل کولو فیصله شوې ده او ځایي وکیلانو د مدني ټولنې فعالانو د دې فیصلې خلاف احتجاجونه هم کړي. وسلوالو په نږدې وختونو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې یو جج تختولی و او په یو بل جج شوي برید کې 2 پولیس عسکر وژل شوي وو. د چهارشنبې پر ورځ د پیښور های کورټ مشر قاضي ښاغلي اشتیاق ابراهیم او قاضي وقار احمد د خیبر پښتونخوا بار کونسل لخوا صوبه کې د امنیت د خراب وضع په اړوند عدالت ته د شوي خواص اورېدنه کړې ده. د اورېدنې په مهال مشر قاضي اشتیاق ابراهیم ویلي چې تر یوې وروستو بله پیښه مخې ته راځي، په خپله ټوپکې خو نشو راغستې. په دغه مهال سرکاري وکیل یا ایډوکیټ جنرال عدالت ته ویلي چې عدالت د 6 پوښتنو جوابونه غوښتي او د صوبې د پولیسو مشر دغو پوښتنو ته د بشپړ جوابونو تیارولو لپاره 2 ورځې وخت غوښتی دی. جسټس اشتیاق ابراهیم د اورېدنې په مهال ویلي چې د ججانو د امنیت معامله به په سنجیدګۍ سره اخیستل وي او وفاقم باید په دې اړوند سنجیدګۍ سره غور وکړي، ولې چې دا د هغوی خوم کار دی. مشر قاضي امر کړی چې د عدلیې د امنیت په اړه باید عدالت کې بشپړ رپورټ جمع کړل شي. مشر قاضي د وفاقي او صوبایي حکومت نه په راتلونکي اورېدنه کې جواب غوښتي او د قضیې اورېدنه یې تر 13 اکتوبر ځنډولې ده. خیبر پښتونخوا بار کونسل 13 هفته صوبه کې د امنیت د ګډوډ وضعیت ضد پیښور های کورټ ته عریضه کړې وه. په دغه خواص یا عریضه کې ویل شوي چې خیبر پښتونخوا صوبه او په ځانګړي ډول جنوبي ضلعو کې د امنیت صورتحال ګډوډ دی او عدالت باید حکومت او اړوند چارواکو ته د جوړښت افسرانو، وکیلانو او خواص کوونکو د خوندیتوب حکم وکړي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.